أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. دي زينا إذا جاء نصر الله والفتح نبي سورة شروش سورة النصر دا ورتویل شي نصر ينصر نصرا فهو ناصر امداد تویل شي او درې بشارتونه پکې الله رب العزت ورکي نو دې ته د دې وجه او بل پړنبني آیات کې د نصر د دې لفظ راغلی دی نو تسمیه الکل باسم الجزء داغه د وجه ټول سورۃ النصر ویل د مخ کې سورۃ کې الله رب العزت وی بس د کافرانو نه براءت اعلان وکا نو د الله امداد براشي د کافرانو نسو کا د برات اعلانو کا د کافرانو نه خیر مغواړه کافر ته لاندې باندې موزه نو الله وی صبر راشیا د الله امداد براشي دې صورت کې الله او هغه سورتونه چې مکمل صورت را نازل شوی دي نو دا په هغه سورتونو کې چې مکمل صورت را نازل شوی آیات نه یادو مکمل صورت نو دا د هغه په حساب باندې 114 وا صورت ته اخیری صورت چې مکمل صورت راغلی نازل شوی دی پس ته سورۃ التوبه نه په یو ځای راغلي 3 آیات الله رب العزت فرمای اذا جاء نصر الله اذا هر کله چې داخل شي په سبانه په ماضی باندې نو دا معنا ورکی د مضارع اثر په خبره اذا به هغه وخت کې جاء چې راشي نصر الله امداد د الله تعالی والفتح غلبه نړمبانه نمبر بشارت نصر الله امداد د الله تعالی دویم نمبر والفتح او غلبه چې کله د الله راشي ورایت الناس وینت خلق يدخلون چې دا داخليږي فی دین الله فدین د الله رب العزت کې فدین د چا کې د الله رب العزت فدین د چا کې د الله رب العزت افواجا ډلې لګنا جماعت در جماعت پر راځي فسبح نو بس تسبیح وایا بحمد ربک سره د ثنا در رب العزت خپل واستغفره د خپل کوتاه اقرار کوا انه کان توابا یقینا د الله رب العزت د توبه ډیر قبلونکي ذات دي څوک دی الله نو یو هغه دور د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کفارو منسوبه جوړ کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کو چا خلاف منسوبه جوړ کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم یک تنها کور کې دی او کافران غیر چابیر دي چې کله روزي نو د هر قبیلې نه فرد راوچت کړي دي چې د تور گزار په وکړو د قاتل پته مونږ لګي او جبرئیل امین راځي چې ځان سره عبادت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ واخلا او هجرت وکړه خیر وبد واقعا دا هغه پسې راغی ورته سیب زبم در سره سم استایلان خدا مخکې نشوي دي لاړ او غار سور ته جبل سور باندې چې کم غارو هغه ته د نور لتل خنوي الله رب العزت ته مونږ بار بوزي ادب او احترام سره وینن د ورګم غالبا اوس ورته خو دي خو سپون کې جوړی شوی د خلکو جوړی کړی دی یا یو څه بس خو اوسم ورته خاتل دار چا دا وسکار نه پګران سړی ورخي جو سم لیدل نه دی الله دې مونږ ته بار خو نور جو سوکته دی ته په پته خو اوسم ورته وختل ګران وي نو چې کم کس رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته هغه دور کې یعنی ورخته د تو ګورا د 40 سال په عمر کې یعنی 53 سال تقریبا دا وي او بیا دشمن شاته لګیدل دشمن دا پتاو لګی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم
او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورسره دا غم لګ بګ دغه عمر دی نو هغه غار کې پناه واغستله او دوه کسه چې دی نو دا د 200 دا رازدانو چې ایته د راز پته وخه یو چې دی در ابو بکر صاحب خپل زویو د ابو بکر صاحب خپل زویو غالبا عبدالرحمن بن ابي بکر صاحب او دویم چې دی نو هغه عبد الله بن ریقه غالبا داسې سو خو دا کافرو او دا رازدانو د ابوبکر صاحب ته لا ډیره معلومه او دا په هغه کسانو کېو چې شیب ابي طالب کې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف معاهده کېده او هغې هلته بندي کېدل نو دم په هغې کې وعده کړې وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به سوشل بایکاټ وي دی په هغه کسانو کېو کافرو کټر دغه ټیم کافرو وروسته بیا ایمان وړ دی یا نازانه خبر خو دا هغه دور د کافرانو دومره با اعتماد چې به ای د پیغمبر یعنی ټوله دنیا دشمنه ده کنه او ابو بکر سے په هغه اعتبار کې ځکه هغه ته لارې د لاندې معلومې وي او ورته وی غالبا چې 2 دیناره به درکړم او په 1 دینار هغه ټیم مخ کې او کافرانو پی اسی خو صلی ازی خو 200 اوخان پہ مقرر کړو 200 نو 198 اوخان پرې خودل زکه خبره کړو د ابوبکر صاحب سره دا وی نه خو دا ورته او 2 اوخان واغشته او نن سبا د مسلمان په جواب باندې چې یقین نشو مسلمان په جواب حساب لګو هغه 198 کافر دي ایمان اعلان راغی پرې خودل او 2 دینار دای واغست یا دراهم خیر بیا نو داسې د بي سر و سامانه دور دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دی غار کې تشریف فرما شو نو دا غار ال داسي ورته جولاګي جاله جوړ کړه کمتري چې دی اگې واچولا کافران راغلل اغي ابي هغه باقاعده د قدمون نه ورته پته لګي د خپل کسان به ول چې دا قدم دی زه پر داسې طریق پلان کیږي په عین به معلومه غار خلی پورې را رسید ورته وای چې دی زه پورې راغلی دي نه یو ارتستا دماغ خراب دی خپل کسته ته ګوره نه کله ای د نتلنو د جاله بنه خراب ده اگې ته وګوره څنګه سالمه ابو بکر صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی چې کافران دغه دی را رسید ورته لا تحزن ان الله معنا نو په دغه به سر او سامانه کې لاړ روان شوم باندې بنیاد د قباء کې خود بیا مسجد نبوي شو بیا مرکز د عالم وګرځید او چې کله ته میشن په اخلاص سره کې تاسو سره کسان ملګری دي کو نه کو جابودي دي تم وګره سوق دي سوق نه دي غریب دي مالدار دي ولاړ دي نه دي ولاړ سپین دي تور دي کم رنگ و نسل دي تم وګره بس ته خپل میشن په اخلاص ودرېګا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو په دغه باندې کلک چې ولاړو نو په دغه خبره ټینګ پاتې شو پیغمبر د زمانه او حوادث ته زمانو ناغه نه متاثر کېد موت کمزوریو پیغمبر چې دی د پیغمبر نه او بیا زمون استاد خپل محبوب صلی الله علیه وسلم د ټول زمانو د خلق را جمع کا هغه ته نه رسی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم التکی په مدینه منوره کې او مکه کار شروع کو اکمیشن او هغه پروګرام بیا داسې وخت را ورسېدو چې اوس مکه معظمه به فتح کړي وګوره کله چې یو کس قرآن کې الله فرمای کله چې بادشاہان د علاقې نسی نو په هغې کې چې دی خونریزي کېږي وینه بهیږي دا کېږي او دنیا یو فاتح داسم لیدلې دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان فاتح ټول علاقې نسلې ده هغه علاقې نسلې ده چې داغي ملګری به په ګرمو شګو راخل پسینو به ولا کانی خودل هغه علاقې نسلې ده خو اعلان ورته کوي چې څوک ولا جنگ لم روزي ورتی مروزا کور کې دن نشه ځان پسې ور بن کا کعبه مبارکه د خواله لړشه د پلانکی کور ته لړشه نو ګورې تا ته امن دی درته جنگ را سر مکو جنگ لراوتی دی هغې ته وایي نو په دغه ټوله صحنه په دې ټوله فتحه کې صرف 15 کسان دا مړه شوي دي 2 شهیدان دي او 14 دا مردار دي
دا دوه چې دا صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مختلف لارې وي د مکی معظمه رسول الله صلی الله علیه وسلم ارچا خپل لار ورکړی و یو لار خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ لار ورکړی هغه چې په کومه لار راتو نو قریشو نه پرې هغه ورته لکه ورونه ځان پسې بند کې ماته حکم د جنگ نشته که تاسو تورې رو باسلې ګورې بیا به جنگ کوم که تاسو جنګېږئ نه پرېږدئ بیا به جنګي ګورې خو امن دې درته دننه شئ ورونه بند کې هغې د جنګ یوې نه بځې په دې باندې نو بس بیا پکې دیارلس هغې مړه شو او دوه چې دی نو دا صحابه شهیدان شو خیر نو داسې موقع را بیا یې خلک راغونډ کړل په سبا باندې جنډۍ اوچته کړه ورله وی ای تاسو دا ظلم کړو دام کړو دام کړو دام کړو چې څومره بې ظلمونه یادول دونه به یې سر د ځان غم سوا کېده بیا ورته لا تسریب علیکم اليوم زه د الله د رضا دپاره معافي ده چا دپاره معافي د الله د رضا دپاره نو داسې فاتح هم دنیا لیدلې فاتح اعظم اواز پکې وشو سیب ستاسو هغه لور لی چې لته ورکړې وه ستاسو هغه لور لی چې لته ورکړې وه او د هغې د لاسه چې بیا د هغې وفات راغی نو هغه هم معاف دی او هغه هم معاف دی سیب ستاسو ترهی چې هغه یې شهید کړو هغه هم معاف دی او هغه هم معاف دی ورته ووایه چې ماله صرف ماهده مرازه چې چرته زما د تره غم ماته رایاد نشي هغې کې هم د هغه پیدا وه هسې نه دې ماته مخامخ راشي نو زما د زړه نه ورته سونه سیب اکرمه هم معاف دی او اکرمه بن ابي جهل هم معاف دی نه خیراکه بیبی یې وی ام حکیم وی نه هراکه څه نه څه درکم په مکه چې فتح کېده نو تور پټکي والی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تور پټکي والو دا پټکي واله دا نه نو دا کسان دا فاتح چا لیدلې دا د دنیا لیدلې او حالان کې سره په تاریخ هم دا پدې گواه دی چې په کائناتو کې یو پیرا مکه معظمه مباح الدم ګرځېدلې ده او هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اجازه ته مو ورته بعضې کسان یې نه دي پرېښي بعضې کسان یې نه دي پرېښي هغې ګستاخي کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دې په شان کې بیا اشعار جوړل د دې وجې موږ وایو ګستاخ ته دغه سزا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو لانکې چې دی آخو د کعبې غلاف راټینګ کړی وي که د کعبې په دې غلاف کې ځان را تو کړي دغلته یې ووښئ دغلته یې پرېنږدئ هلته کې یې قتل کړي نو د دې وجې د دې سزا دغه ده یا خو د مخکې نه د براعت اعلان وکړي خو چې راټینګ شو نو بیا سزا د هغه قتل ده بیا پکې معافي نشته چې ګستاخ راټینګ شو بیا سزا قتل نو د دې وجې هر څیز کې مخالفت نه وي دا ناره د لبیک والا ټیک ده من صب نبیا فاقتلوه چا چې څه ورکړه تکلیف ورکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی فاقتلوه دی قتل نو دام لیدلی دی نو ابتدا وګوره څومره کمزوري انتها سره د بلا د ښکر وغیره الله فرمای اذا جاء نصر الله هر کله چې راشي مدد د الله تعالی والفتح او غلبه راشي ورأيت الناس نو تو ویني خلکو لرا يدخلون چې دي داخليږي فی دین الله په دین د الله رب العزت کې نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه فتح کړه واپس راغی ورپسې کال باندې حج لا نړ ولې وفدونه ډیر زیات را دای ته عام الوفود ویل شي د ډیر وفدونو کال خلک به جوک درجو ځکه ډیر خلک دې د به انتظار ناسو ته ورغه د خپل کام سر به جګړه راځي چې سبا کې فیصله به کم خاکی اوس خلک جوک درجو کې اسلام طرف ته راتلل يدخلون فی دین الله او ته ویني ورایت الناس او ته به ویني خلک لرا يدخلون چې داخليږي و فی دین الله په دین د الله رب العزت کې افواجا ډلې در ډلې فسبح نو چې کله دا کار وشي دا کار خو ما وکړو نصرت میں کو فتح می درکړه
خلق به اسلام ته جوک در جوک راځي نو تم یو سو کار او کا سو کا خیال ورته کا کاکا فسبح بس تسبیح وایا بحمد ربک سره د پاکه در رب واستغفره د خپل کوتاه اقرار کوا او استغفار وایا سکوا استغفار وایا د خپل امت تبار استغفار کوا ځان د اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم ګنا نه د معصوم خو بنده نو الله تی د بندګي اظهار کا اے رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول شپه عبادت کو دومره به وکړو چې حدیث کې راځي خپې مبارک به وپړسې دي د ساره چې د تهجد د اخر ټیم بشو نو आवाज به وکړو او وی اے ما عبدناک حق عبادتک خدای استا چې څنګه حق ته هغه شان عبادت میونک خدای استا چې څنګه حق ته هغه شان عبادت مونږ کوم کولک شان دي عبادت کو یا الک شان دي موږ هغه عبادت ولا علم اکثر فقیر یا راشي بس بیا پاغه باندې محبوب صلی الله علیه وسلم دا غلار درټینګول و فسبح بحمد ربک بس تسبیح بیان و سره د حمد او د ثنا در خپل واستغفره او بخنه طلب کو د چانا د الله نه بخنه د چانا غواړه الله نه انه یقینا د الله تعالی کان دی توابا ډیر توبه قبلون کی ذات سوک دی الله ایستاس دخلین واته کنه تاسو توبه قبل توبه سو قبلې الله انه کان توابا یقینا توبه قبلون کی ذات سوک دی الله انه یقینا کان دی سوک الله رب العزت توابا ډیر توبه قبلون کی ذات الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابي لهب وتب سورۃ اللهب د دې نه شروع نو الته ګورا انتها فتح وا نو د اغي بارکه د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کړه د ترزوی دی نو د عمر چې د لس کالو او ماهر فی القرآن دعا ورته شوی لس کالو عمر دی او چې کله تقریبا د عمر صاحب خلافت راځي نو د دیالس خو شادغه عمر دی خو عمر رضی الله تعالی عنہ په مشورو کې ځان سر کینو نو غالبا یو صحابي اعتراض کو نور بم کو هغه الله صاحب سبب زماز وی راشي کی بني بیا بنون د شورا کشرانو ته پاتې شي او کم شي چې کشرانو ته پاتې شي مشر پکې نه اکثر اسی ګډ وډ شي نو هغه ورلوي چې دا هغه کشر نه دی بیا یو ورځ اسی هغه ټولو ته وی صحابو ته وی د سورۃ النصر کې سدي چا ورته سیب دادی پکې چا ورته دادی چا هغه دی وی ته سوي سری پکې وی دی کې اجل او مرګ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اشاره ده وی څنګه وی ګوره چې د پیغمبر کار پوره شو خلک اسلام طرف ترالو ډیر شنو خو بس کار د پیغمبر پوره شو اینه پس مرګ دی نو دغه کې اخر انتها د نبوت چې کله داسې و چې فتح حاصلېږي هغې ته اشاره ده فتح ته او دلته کې ابتدایي وخت دی یو کافر یا د مکی معظمه ژوندو هغه کې د قبایلو به جنگ راتن د مکی والا د یو قبیله والا سره لانجرام او هغه د غیر جابر قبیلو سره بنی کنانه غالبا هغه سره لانجرال هغه به د غیر جابر قبیلو سره د تعلق ډیر سم نو دی بایره کې ورټیم چې دی با کله ځکه د عربو معاشره داسې و چې هغه به ترسو بدل نه وغسته کس په نه پرې خو جهالت وزنګ داخله کوم چې ما بدل نه ځنه خو جاهل کنه څه خیر نو دیبا بیاره کیو نو یو پیر رسول چې کله الله آیات را نازل کو وانذر عشیرتک الاقربین د خپل نږدې رشتہ دار دي چې دا وې راو نو په صفا باندې وخته او سپین صادره لهرو کو نو چې کله وخه نو دا به د یری نه خوا دراوندې دو رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق راوند کړ نو ورته وی ک تاسو ته دا ویم چې د دې غر نه رستو پتا سو کمله کې یقین وو کې ورته ولی باندې تاسو پر دروغ ویلی نه دینو
تو خو امین و صادق رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ها یا ایها الناس اے خلکو نو بیا خو سم ده خبره چې دون امر باندې اعتبار دی قولوا هو لا اله الا الله بیا سو لا اله الا الله بیا سو لا اله الا الله تفلحوا کامیاب بشئ ګوره ها دا وای دا کلمه وای هو دې لا وښه وای دلا وښه نو تر ورته ډومبې را پاسې ده ها دا مو چې ته خبره کې تاسو په خلک ولاړی نو ډومبانی ورته څوک را پاسې ته تر نغوي تبت لك علی هذا جماعتنا نعوذ بالله من ذلک ستاره لپاره د هلاکت وي تا موږ د دې لپاره راجمع کړو او لګي شګي دای طرف ته ورګزار نو الحدیث کې راځي چې الله ډیر غیرتی ذات دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه ډیر زیات غیرتی پتا سو کې او الله د دینم ډیر زیات غیرتی الله ډیر نو الله وایي چې تا زما محبوب صلی الله علیه وسلم ته داسې وي ورغه چې د ټول عالم د پاره د عبرت وګرځوم هغه ته وخم چې زما محبوب ته څوک داسې الفاظ استعمال کی نو داغه بسان جان نو یو خو د ټول اخیری د ټول عمر د پاره تر سوچ دا جنت کیم چې کله تلاوت کیږي وغیرہ نو قرآن یعنی دا الله کلام دی دای ختمېده نشته دا صورت پکې موجود دی بس دا همیشه د پاره الله وی تبت یدا اے تبادشی هلاک تشی یدا دواړه لاسونه ابي لهب د چا د ابي لهب وتب الله وی څه شو هلاک شو څه شو هلاک شو الکا ابي لهب به ورته د دې وجوي وکا ابي لهب چې د دې مخ بداسه شغلې کولې د ډېر خایس توجه ها نو خایس بچ نه ک د ډېر نو د خپل نوم قران ذکر نه ک خپل نوم عبد العزا د عزا بنده د بت بنده زکه د نوم شرکی دي د شرک نوم خدای پاک نه کو خلوی عبد النبي عبد الرسول بنده د رسول بنده د نبی عبد الحارث بنده د حارث وکا کړه غلط نه دی ویل ها شهنشاه د ټولو بادشاہانو بادشاہ بخاری شریف کې صریح معنا راغلی او سفیان ثوری سے تعبیر کوي چې در فارسی اورا شهنشاه مالک الملوک ترجمه کوي خیر نو تبت یدا تبادش دوړه لاسونه چا د ابي لهب دا شپږم نمبر سورت تقریبا را نازل شوی پس د سورت فاتحه نه را نازل شوی سورت فاتحه پس را نازل شوی ابتدایي سورتونو کې الله وی هلاک تشي دواړه لاسونه د ابي لهب وتب او هلاک شو لاسونه څه شو هلاک شو دا ابي لهب چې دا ډیر ظالم د سره دا کعبه مبارک چنده بد سر جمع کړه نو دې د ظالم زی پیله نه کوله سم د دې زمانه چې دی گمراه محتمم هر شی به چې دی هغه بیٹا نو دا ټوله چنده به د ظالم ځان لواله خوړل وي بس دې مشر دا او دی ابو جهل دا برایوځي کې دو دغه پیسې صدقه او سنور دا به رایوځي کولی او په هغه به وین زرا وسته نو بیا نو ماغنا عنه نو الله رب العزت فرمای ابي لهب وتب او هلاک شو دي نو اوس دا الله رب العزت ګوره بشنګوي وکړه او دا اگر چې ډیر رستو پوره شوی تخپل میشن کوا چې څوک د دین خلاف رایا به هلاکی ستا میشن کې اخلاص دا به کامیابی اگر چې رستو نتیجه راوځي نو دې تقریبا د دینه لس کاله په مکه کې او تقریبا بیا په مدینه منوره کې یعنی 20 سال یا د دینه پس دی هلاک شوی او تباه شوی درس شوی او پیشنګوي شوی الله وی تبت یدا هلاک دي شي دواړه لاسونه د ابي لهب وتب وسشي شو هلاک شو ماغنا دفنک لری نک عنه ددن ماله مال ددو اے لری نک ددن عذاب ماله مال ددو وما کسب او کسب ددو دادی چې کم کسب کوي اسخا دامته یا کسب نه مراد زامن دا داسې آرامیو کنه دو زامنو داغي په نکاح کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دو لوریانه د دو زامنو او اغه ته منسوب وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دو لوریان نو د لور دا درد
د زوی دا ډېر ګران دا ډېر. او بیا د عرب په معاشره کې او زموږ معاشره هم دا ټول د پیغورونو معاشره دا ډېر ګران. نو دې بچو ته وی زما اوسېدل په تاسو کې حرام دي تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوریان د هغه په مخ نه پرېږدي په مخامخ ورته وایي. نو یو خو راغی هغه صرف بس داسې وکړه چې لور مبارکې ولله پرېښود، او دا بل چې و نو هغه ګستاخي مو کړه مخامخ یې توکاڼې شانتې تو کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم. خدای پاک بیا تباه مردار که ویشلو په من باندې الله وی تبت یدا هلاک دي شي دواړه لاسونه ابي لهب د چا د ابي لهب وتب او هلاک شو ما غنا عنه لری نک ددن عذاب عنه ددن ماله مال ددو وما کسب او کسب مالو یا دغه کسب او یا د دینه دغه بچی مراد واخله. خدای پاک بیا چې دین دغه یو بالکل هلاک. الله رب العزت فرمای سیاسلا زرد چې داخل بشي نارن اورتا ذات لهب چې شغلو والا دی الکه تشبیه د ور سره کنه. نو یو وجه دام د کی دي شه دی وجه خدای پاک کبی لهب لفظ راوړي. نو الله رب العزت فرمای سیاسلا زرد چې داخل بشي نارن داس اورتا ذات لهب چې شغلو والا دی سوالا دی شغلو والا دی الله هم دې وساتي. وامراته او خزه ددو نو دد دو درې خزه وي خدا کوم خزه چې دلته اشاره ده ام جمیل ده دی دبا یو کسر نه ده پر رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر قسمه تکلیف ورکو او کورونه نږدې دي لیدلم خو نه دی الله دې راته بار بارو خو دا کوم چې لایبرری ده نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل کور او دغه نږدې ورسره تقریبا لږه فاصله به سونه به خو نږدې دا کوم چې ټټې مټې دي لیټرینونه دي بس له سم کار د سړی توپ کار کړي. نو دغه چې دی دا د ابي لهب کور نو نږدې نو بس چغلی به کوله ګرځیدا به دلته حماله الحطب به وسرش. نو سیاسلا نارن زرد چې داخل به شعور ته ذات لهب چې شغلو والا دی وامراته او خزددو حماله الحطب. نو دا عام علماء ترجمه کوي چې دا راغونډون کې د لرګو ده خو د عربو بعضې دلته کنایي ذکر شي د عربو خلک چې دی خاص کر د قریشو ده دا ډېر نازک هم د سخوالي په اعتبار سره خو سړي سخت خو زنانې نازکې هم وي حتی چې خپلو بچو له به پیم نه ورکول. نو دا کنایه ده چې لرګي راغونډول کنایه ده د دینه چې دی بسکل المش بالنمیمه چې دی با چغلی کوله ډیره زیاته چغلی به کوله خلق به جنگول خپلو کې. نو وایا کاکا چې څوک خپلو کې خلق جنگي نو وایا دا د ام جمیل پیروکار دی ښا بس د خځې پیروکار دی خلق لګي د خځو په شان جنگول کوي سړی. وامراته او خزدد حمالة الحطب یارا و حطب وسی لرګو ته ماته ستویم د کې تویل شي حمالة الحطب یارا غونډون کې د ازغو ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیزار اچولی دا کجورو د پاڼو نو دغه دا غنې منې دا به بعضې داسې راځي د بره نه راویشتنه د بره راویشتو هغه روایت چې دی هغه موضوعي دی چې ځان ناسې کیسې جوړه کړه خو لاره کې به دی خواره کړو یا دی به وغورځو او کوم چې بران چې په رسول الله سلام به خزلې راویشتې نو داسې خلکو ځان نه جوړه کړې کیسه. نو هغې ته اشاره ده چې راغونډونکي د څه شي ده د ازغو ده فی جیدها. اوس دې ده کې بعض علما فرمایي خو ما درته دا بس عامه ترجمه علما دا وایي چې وامرأته چې ښځه ده د حمالة الحطب راغونډونکي د لرګو ده لرګي به یې راوړونکي جواب بس په شا کړی به بس فی جیدها. خو بعضې ما درته چې دغه ترجمه کوي چې دا کنایه ده د څه نه دا کنایه ده چې چغلي به یې کوله فی جیدها په هغه سپین سټ ده دې کې بعض علما فرمایي چې کله ته دا ترجمه شي دا څه شي ده دی به چغلي کوله نو فی جیدها یعنی دا دومره نازک وي جید هغه سټ ته ویلی شي چې سپین سټ وي نو په هغه سپین سټ ده دی کې حبل رسې به وي من مسد د څه شي دا د کجورې د پټ
یا غالبا دا منجو ورته ویل شي که څه شي ورته ویل شي دا مخکې به جوړول دا میزری به پکې غالبا د علماوی تفسیر کړی دی وی دا به پکې لګولیو او دا هغې نه به پړی جوړ که میزری به پکې استعمال کو کپړې استعمال بم پکې او ورسره به چې دی نو دغه ولګو دا شریش بم پکې لګ استعمالو نور به د مشرانو ته پته موږ له خیره نه دی لیدلی مطلب دا چې مضبوطه راسه دا به د دې پس کې یا په غاړه کې وای د قیامت په ورځ باندې یا ودا شو دا چې کله داسې وایي او یو د دې عذاب طرف ته اشاره د بعض علما فرمایي چې دا کله یعنی اغمړه کېده نو دې داسې ګټې ته لرګي وروړل هغې ته ډډه وهلې وه او دا کیجاوه داسې په شا لاړله او هغه پټې چې دې مرې ته اړامه شوه نو چې دا کله دا مسد غالبا د منجو به ورته مونج نو دا هغه به چې هغه پټه به وي دا چې ورشي نو دا بیا غالبا مضبوطه ورځي کولاویږي نه نو دا یې د مرې ته ورله دې لتې متې ووالې خو بس په هغه ځای مرداره شوه الله رب العزت را باندې رحم وکړي نو فی جیدها په سټ د دې کې حبل رسی به وي من مسد یا د کجورو د پټو ها الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد اذا جاء بهغ بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء بهغ وقت کې راشي نصر الله امداد د الله تعالی والفتح غلبا ورأيت الناس او تویني خلق لرا يدخلون چې داخليږي فی دین الله په دین د الله رب العزت کې افواجا پوج در پوج ډلې در ډلې فسبح نو بس تسبیح بیان وا بحمد ربک سره د ثنا سره د پاکه د رب خپل واستغفره د خپل کو ته اقرار کوا او استغفار کوا بخنه طلب کوا د الله رب العزت نا انه یقینا د الله تعالی کان دی توابا ډیر توبه قبلون کی الله دې موږ له توبې توفیق راکړي او الله دې زموږ توبه قبول کړي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا هلاک دي شي یدا دواړه لاسونه ابي لهب وتب او هلاک شو ما اغنا عنه لرنک عذاب ددنا ماله مال دد وما کسب هغه چې د کسب کړو اغم ته لرنک یا لری بنکی چې د قیامت سره دغه کې لری بنکی ددنا لری بنکی عذاب ددنا مال دد هغه چې د کسب دی کسب بم تل لرنکی دغه مال سیاسل حاضر دی چې داخل بشي نار انداز ورته ذات لهب چې شغلو والا دی الله دې وساتي و امراتو خزد ام جمیل حمالت الحطب دا چغلی خور دا یارا جوړو را جمع کون کی دا لرګو لرا فی جیدها پمره د دې کی پاغل او چې فی جیدها بس پمره د دې کی حبل رسی بوی مم مسد د کجوري د پټو الله رب العزت موږ د خپل عذاب نه وساتي ان شاء الله العزیز دا نور سورتونه به یو او د اتوار پرز